راغلی او د وفد په شکل کې موږ سره ملاقات وکړو او کوم اعتماد یې لپاره مو وکړو کوم خبره تاسو وکړه په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم انشاءالله اکچل زموږ خپل کلي دي او د هغه ځای مسایل د هغه ځای چې کوم مشکلات دي ټول موږ ته معلوم دي او دې اصل کې که ترقي شوې ده نو هغې کې د جناب افتاب احمد خان شیرپور یو ډېر لوی لاس دی هلته کې که بجلي خوره شوې ده که هلته کې سکولونه جوړ شوي دي که هلته کې ګیس دغه را رسېدلي دي دې ټول هر څه کې د هغوی یو خپل کردار پاتې شوي دی او مونږ به دا دغه کوز داسې څه مخکې کوو ستاسو په شان چې ښه خلک او ښه مشران موږ سره ژوندی شي نور به ښه بهتر انداز سره سړی به کوشش کوي به چې د هغه ځای خدمت وکړو او دا اوس که شپږ اووه میاشتې پاتې دي الیکشن ته چې دې کې مونږ کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځو کوم خلک چې په دې خبرې نه دي پوهېږي چې هغه په دې خبرې پوهېږي زما خیال دی یو احساس هم دغه شوی دی چې هلته کې که ترقي کېږي نو هغه به د ملي لیبر په ذریعې به وي نو په دغې حوالې سره زه ستاسو یو ځل بیا ډېر زیات مشکور یم انشاءالله د زندګۍ موسم چې ښه شي بیا به هلته پروګرام به هم کوو بیا به دغه کوو او یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو پارټۍ کې شمولیت هم اختیار کوو او یو ځل بیا موږ هم د روغړلی لاس راکړو انشاءالله تاسو ته به مایوسي نه کېږي او انشاءالله دا به یو ځای به په مشترک به ډېره مهرباني